چې دې ته سوچ وکړي چې موږ نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي، کوم مسلمانان تیر شوي دي، چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و، بیا چا چې هغه خلق لیدلی و چې چا پیغمبر لیدلی و، د دې په زندګۍ او په ژوند باندې خیال واچوئ چې دا خلق د دنیا سره رابطه څنګه وه او زمون خلقو دنیا سره رابطه څنګه ده. یو سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویجی شات میں پکار دی خو یو من شات میں پکار دی، یو من. سردار کونین ورته فرمایل چې ورشه حضرت عثمان د شاتو تجارت کوي او هغه ته ووایه نو به من شات درکړي. په منډه لاړو، حضرت عثمان سلام علیکم وعلیکم. څنګه راغله؟ وی جی یو من شات میں پکار. اسه هم دې ځان ته سوچ وکړي، ما خو ځان له سوچ کړی دی. دې ځان ته سوچ وکړي چې تاسو ته وایي یو سړی چې دا بوتل د شاتو درته چا راوړی دی نو یو پیاله یې ترې ما ته راکړه، ور به کوي. مونږ له چا د کوم ځای نه راوړو یو پیاله یې ترې ده ته ورکړه. خیال در راغلی. اوس حضرت عثمان ته ګوره چې سړی ورته وایي چې شات مې پکار دی خو یو من. زمون مالت کې یو امامو د جمعې په شپه ورته چېرته ملنګ راغلی دی چې جي لږه ډوډۍ راکړه. هغه وی چې ځه، هغه وی لږه روټۍ راکړه وګیم. وی دا ټوکرای کې څه پرتې دي وظیفې خو یو دوه ترې راکړه که نه. بس منډه یې کړه کوته کړه. ملنګ مخکې منډې وایي جومات کې دی ورپسې منډې چې په د پاسه زر عالم هلکه څه چل دی چې جومات نه په هیبت راووت. وی ملا صاحب غږ مه کوه قابوی والی او مخ خدای ترې راخلاص کړه. چل څه وویل یو دوه وظیفې مې ترې غوښتې. هسې ما ځان له سوچ کړی دی. تاسو مونږ ته په دې سوچ پکار دی چې اوس حضرت عثمان ته یو سړی راځي چې شات راکه او یو من راکه. حضرت عثمان ته پکار و چې کوته کې ورپسې راغستی وی چې من شات څوک چاله ورکوي. هغه وی بچیا کېنه. کېنولو چې څه ساعت تیر شوی حضرت زما خبره وی قافله را روانه ده د شاتو او انشاءالله چې ستا فرمایش به زه پوره کوم. ته تر هغې کښېنه دلته. کښېنولی دی او وخت مناسب
روټۍ پې خورولې ده. چې قافله راورسېده د 200 اوښانو، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ساروان ته وایي چې تر هغې بل کار مه کوه چې څو پورې د دې سړي ته من شات نه یې ورکړي. د مخکیني اوښ نه بار کوز کا او من شات ته دته ورکړه چې دی ځي بیا به ګورو. هغه ورته وایي چې جی من شات چې دته تی ورکم نو د اوښ یو انډی سپک او یو دروند، نو بیا به په اوښ بار نه ټینګېږي. حضرت عثمان ورته وفرمایل چې من خو به دته خامخا ورکو، چې اوس پکې خبره دا پېښه شوه چې بار په اوښ نه ټینګېږي، نو دا ټول بار ولا ورکه. نو ساروان ورته وایي چې جی دا ټول بار د اوښ به دی وړي څنګه؟ وی چې وړی نه شي نو اوښ هم ولا ورکه. اوښ هم ورکه. ساروان ورته وایي چې دا مخکینی اوښ چې دی دا مقدمة الجيش غوندې دی، دا نور خان په ده پسې ځي، که دی د مخې نه لرې کم دا 200 اوښان بیا ځي نه. حضرت عثمان ورته وایي چې دا مخکینی اوښ او بار خو ما دې سړي له ورک، اوس چې دا 200 اوښان د دې اوښ نه بغیر نه ځي، نو پړی راواله او ټوله قافله دې سړي ته حواله کړه. دا ټوله د ده شوه. ساروان زر پړی واغستو، هغه سړي له لاس کې ورکو چې واله کاکا بوزا. حضرت عثمان ورته وایي چې تلوار ولې کې؟ ولې؟ وی جی پړه کې مې یره پیدا شوه چې هسې نه چې اوس ته راته ووایې چې تم ورسره ځه، ځکه چې زه خو ستا غلام یم که نه، نو چې ته راته اوس وایې چې تم ورسره. وی ولې چې ته ورسره ځې بده ده؟ وی عثمانه تا دپاره به ما غوندې مریونه ډېر پیدا شي، خو په خدای مې دې قسمي چې ما دپاره به تا غوندې آقا پیدا نه شي. عزیزانو د ورکړې چل دې ته وایي، ورکړه دې ته وایي